وابن السبيل مسافر وما تفعلوا آج تاسو کوي من خیر دس نیکاینا فإن الله پس بشک اللہ تعالی به پایمان علیم عالم دی. شاته مسئلہ د جهاد تیر شوا او اخیری آیات کې دا خبر رااله چې الله وی جنت ته وتا سودا سي نه ځي بلکې جنت ته تلو د پاره پتا سو باندې ډېر امتحانات راځي ډېر حالات به راځي الله وتا سو ټنګي تاسو به الله ګوري مالی چې در امتحان برازي جانی امتحان برازي الله وتا سو چې کوي چې تاسو دا غټه بس کوي. اوس دې دا کې الله فرمایي چې کله صحابه دا واورېدل نو صحابه وی یا رسول الله من سوره مال بخارج کو د الله لاره يسالونك ماذا ينفقون سمره مال لې خرج کی د الله لاره الله جل شانه دې ته داونه وی چې دوره پیسې ورکړي الله ورته فرمایي چې مصارف وت الله خپل چې کم ځای کې تاسو له پیسې لګول پکار دي هغه ځایونه وت الله تعالی خپل باقی او تاسو حالات ته ګورئ چې په کم ځای کې څومره پیسې لګول پکار دي چې څومره پیسې الته لګول پکار دي اکمره پیسې الته لګوي نو ټول نه اول الله وی تاسو چې انفاق کوي نو فلل والدین د ټول نه اوچت حق په انسان باندې د خپل مور او پلار دی ولی دا مور او پلار الله ستا خالق حقیقی دی الله زمون رب حقیقی دی او زمون خالق مجازی او رب مجازی تربیت کون کی مجازن دا زمون مور او پلار دا والدین دی نو په کائنات کې په انسان باندې د ټول له سیوا حق دا د مور او پلار لہذا باید انسان انفاق کوي نو په اولاد باندې د مور او پلار خدمت کول دا غي خرچه وټاول دا په اولاد باندې لازم دی. اولاد بخپل مور او پلار دا غي د جامو خیال ساتل د پیزارو خیال ساتل د ډوډۍ خیال ساتل دا خبره ټیک ده چې د مور او پلار خدمت دا په خزه باندې نه دی یعنی دا په انګور باندې نه دی د مور او پلار خدمت لازم دی د اولاد باندې په زوی باندې و چونکه دا زوی د دې کور والا د خپل خزه استحسانا ډیر کارونه کوي نو باید چې څنګه هغه باندې ډیر کارونه لازم ني نو دا خزم د مور او پلار څخه کوي هغه چې دنو خدمت ولا کوي. ادمنګا یو مولوی سیبو انو یو تن ولا راغی هغه ته سیب زه په لوی مصیبت کې اخته یم وې سما ساله دا سیب واده می کړه دي او خزه می عالمه او هغه ما ته دا وای چې مساله دا ده چې په انګور باندې د سخر او د خواخ خدمت نشته لري لہذا زه استاد مور او پلار خدمت بنکو انو زما په دې کې مؤاخذه نشته کته کوم عالم نه تاسو کې وکا ما یو مولوی زه نه تاسو کې جی غیرت وی چاو دا مسله د قصیده نو زما بوډا مور او پلار دې بس کو زما مفتی سے وتوی خدا الله بنده ته موږ سره په وخت مشورې لنه راتلی دا وړه راسانه خبره ده دې وړه راسان حل له وجې څه حل دی تب کور ته ورشي تب کور والا ته وایي چې ته کومه مسله کې نو دا ټیک ده چې زما د مور او پلار خدمت پتا باندې لازم نه دی خو د شریعت دا مسله هم ده
یو سړی ته قرآن مجید وی سلور د ودونو اجازت دی لہذا ستا خیال په خپل ځای ساتم زه یو بل وعده کوم هغه زه په دې شرط کوم چې هغه ښځه به زما د مور او پلار خدمت کوي دا هم د شریعت مسله ده پس ایتو ته دا ووایه هغه مو لړو هغه عالم صاحب ته وی چې ګوره ته زما د مور او پلار خدمت نه کوي نو ټیک ته مسله هم دغسې ده خو لکه د شریعت مسله دا هم ده چې سړی به څلور ودونه کولی شي د رسول الله خپله نه بیانې وي انو لہذا زه چې دی نو یو واده کوم زما مور او پلار دي نو زه خو لکه د هغې خدمت ما باندې لازم دی په تا نه دی لازم خو په ما لازم دی ما نه به خدای تپوس کوي که نه به ښځې ورته ویلي وانې دویم که نه زه به خدمت کوم بل واده سره کوي بل واده ته دې څه ضرورت دی ستا خدمت په کار دی که واده دې په کار دی زموږ یو بل مولانا صاحب د اریان په شکل او دغه ماشاءالله واته بچي دي جی دا زمونږه مانیرای کې غټه مدرسه ده بچي زموږ شاګردان دي هغه داسې چلو که هغه خپل کور والا ته وي چې زه چونکې د بناتو مدرسه چلو او دې دپاره ماله یو حافظه ښځه په کار ده لکه بغیر د حافظې ښځې کېږي نه نو دا مدرسه به زه څنګه چلو هغه ورته وایي ستا حفظ سره کار دی که واده سره دې کار دی او ته زما حفظ سره زما حافظه په کاره ده دا خو دا یقین نه چې دا به حفظ کوي سیبه چې دی سیب دي شپږ وروڼه دي او خویندې ترې ضرور شپږو اوو بچو سره هغې په شپږ میاشتې کې د قرآن حفظ وکړو د قرآن حفظ یې وکړو ښه شپږو بچو سره طارق مولوي صاحب زموږ ملګری نو هغه وایي دغه ټایم کې استاد سره موږ سبق پرې وایو نو علا کل حال د مور او پلار ډېر لوړ مقام دی یو ځای کې به بیا په هغې خبره وکړم د مور او پلار ډېر لوړ مقام دی اوس د دې زمانې خلک سیبه نه د خپل مور او پلار ادب کوي نه د خپل استاد ادب کوي ادب نشته دی زه اکثر د خپلو ملګرو طالبانو ته وایم دا دور د انډیوالی دی ټول انډیوالي سیسټم چلېږي انډیوال پېژنې انډیوال دی ته وایي چې سړي سره په مسافرۍ کې په کمره کې پاتې کېږي نو انډیوال چې تا سره کمره کې پاتې کېږي نو چې تا سره ښي نو ته ورسره هم ښي او چې هغه تا سره کوږي نو ته ورسره کوږي اوس به ټول انډیوالي ده که مور او پلار دا خیال ساتي نو اولاد هم خیال ساتي او که مور او پلار مشر دی که نه نو غصه هم کولی شي او اوس هغه دور نه دی چې څوک برداشت وکړي بس ځان وپړسئ عجیبه کشران دي اوس استاد تا یقین وکړه که نه موږ د خپلو استادانو الله دې ولې جزای خیر ورکړي داسې هم شوي چې یو سیټر ماچولی دی که نه یو سیټر او موږ هغه استاد داسې کتلی دی نو هغه سیټر پې ښه نه دی لګېدلی نو ته ویلي دا لرې کړه یو ټوپای ماچولی نو دا ټوپای دا د سړیتوب ټوپای نه ده الله ګواه دی که په عمر کې بیا ټوپای په سړی ریخي اوسنۍ غایا اوسنۍ خو دور جدا دی شاګرد به سوچ په ناروا روان وي سوچ په ناروا به روان یې ته ووایه اوسني دا پیري مریدي نه ده هغه مولوي صاحب وي که نه که پیري که استادي که مور او پلاري بس که د هغی او که لیډري که د هغی د سټیشن د مزاج مطابق خبره کوي نو ته د هغی مشر ومې ته د هغی قاعد ومې او ته د هغی مور او پلار ومې ته د هغی استاد ومې او که نه په لکای دې وله خپه کېښوده داسې خبره کوي چې هغه د هغی مزاج خلاف وي نو بیا څوک نه مني خانه دا ځکه خو برکت نشته دی دا ځکه خو الله تعالی ولا مقام نه ورکوي الله دې موږ ادیبان کې وي با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب او چې کوم سړی بے ادبه شي که نه وی بے ادب خودرا نه تنها داش پر بلکې آتش در همه آفاق زد بے ادبه صرف ځان نه سوځوي په ټول عالم کې د هغه د وجې اور بل شي یو ځل یو بزرگ دی نو هغه یو شاګرد دی نو دا سره ډېر محنت وکړو چې
چې مهنت وکړه چې کله خوشو نو اول دا خپل استاد مخالفت شروع ناغوی وی سادیا شیرادیا پنده مده بذات را بذات چو آکل شود گردن زدت استاد را وی او شیخ سادی هر زکوا خو پنده مده بذات را چې د کم سړی ذات بدوی کنا بیکار انسان وی او ته پن مو ورکوا ته علم په مو ورکوا ولی بذات چو آکل شود دې چې کله ته پوه کې نو گردن زدت استاد را دې اول د خپل استاد په سټ باندې خپل دی اول هغه مخالفت کوي الله دې زموږ ناراضي شي الله دې موږ ادیبان والاقربین او رشتہ دارانو لا خانه خلک صدا کې کوي یو لوري بل لوري خپل رشتہ داری گاونډي وګي او حضرت له دور پیسي وړل حضرت پری راول خدای دې پوکر خپل رشتہ دار والا گاونډي اولادي روري غریب باندې لوګي تیریږي شته راځي باندې خلک الله مالدار کی نو چې خدای دې مال درک دا نه چې نور صدقې مکوي خدای ټول اول په خپل رشتہ دارای کې خیال ساتل پکار دا غي حق ډومبه دي والیتاما یتیمانانو خیال ساتل پکار دي والمساکین او مسکینان مسکین سره ایشی وزره نشته ری بلګ د وخت ډوډۍ د وڅا یا وزره لګسی والا وبن السبيل او مسافر د الله په لار کې حج لته لده زکات جهاد لته لده علم لراوته د الله په لار کې دي تبلیغ لراغله د ټول الله په لار کې پاغه باندې خرچه کاوه وما تبل من الله ویسه جنګي کې الله پای عالم نے کتب علیکم القتال فرض کړي شری پتا زمانه القتال جهاد وهو كره لكم حال لري دا بدلږي پتا زمانه وعز غریب د اتقرو چې تاسو بد غړي شی یو سیل لرا طبعا وهو خير لكم او بهتر تاسو پر شرعا واسا کری د ان تحبوا چې تاسو مینه ساتي شین یو سیل سره طبعا وهو شر لكم دا بشر تاسو د پر شرعا والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي او انتم تاسو لا تعلمون پويږي الله فرمای چې ګوره دا jihad کافر سره جنگ کول دا پتا زمانه فرض دی او حال لا jihad پتا سو بد لګي ګوره مرګ د چا وخت دی داخله کاږي دا سټایلونه کوي کنه وی الله دې ما ملک او مرګ واړم او دا واړم هغه بای نه وي هغه بای زوی نه جوړو وای خدایا دا زوی مې خکې د په ځای ما والی انو هغه گاونډي واوري نو شپې ساته منګي واجو ساده دورو راغه دروازه وته وټک بوله چې بای کوشي خوا تراله د سر عادت نکو ساواز بدل کو وی اسرائیل مرګ لا دی راغلی خو روغ رنزور پیښه دی رنزور خو بل خبره کړي ما پسې چل راځي انو مرګ د چا وخت دی مرګ ورې څوک نه خوای ښا څوک نه خوای چې خبره چې څوک دا یو خدای اولیاء بزرګان دي جدا خبره مونږ ته دوره یریږو چې تاسو مکه دا خبر ډیر نه کار دی الله دې مونږ ته رڼا کړي الله وای تاسو بد غړی یو سیز لره طبعا به یو سیز بد لګاو هغه کې تاسو لپاره خیر وګوره دې jihad کې ډیر لوی خیر دی کنه په jihad کې تغازی شي الله دا مقام جدا درکړي بل دې غاړه ته چې دینو که شهید شي سیمه شهادت کو بس یو مرګ دینو باغا عثمان غنی رضی الله تعالی الله ما دعا کول الله ما اخینا سعیدا وامتنا شهیدا خدای ژوند سعادت راکې او مرګ د شهادت راکې باندې شهید شي مزه کوو بیا ښا الله دې موږ له شهادت مرګ راکې دا ډېر قیمتي مرګ دی ښا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم او تاسو با یو زید بد غړی طبعا وهو خير لكم شرعا ور ډیر کارونه داسي سړی طبيعت نه غواړي الله پاک ولا لوی خیر دی وعسى ان تحبوا شيئا یو زید سره وته مینه ساتي دا ډیر خلک دی پزولو سره ګناهونو سره د انسان مینه وسره
زړه یې غواړي خو شرعن ولا هغې کې ډېر لوی شر پروت وي بظاهر خو دی وایي دا زما د زړه مینه ده او هلته په انجام کې هغه ډېر لوی بد وي ډېر لوی نقصان وي الله والله یعلم وانتم لا تعلمون الله تاسو په خیر ستاسو خیر څه کې او ستاسو شر څه کې به الله پوهېږي تاسو نه پوهېږئ موږ نه پوهېږو چې الله موږ له څه مقرر کړي الله دې بس موږ سره الله څه معامله کوي خدای دې موږ په دې باندې راضي کړي دې ته رضا بالقضا اصل طریقه به اوچتوالی دا دی چې خدای سره څه معامله کوي به دې راضي الله دې موږ پې راضي کړي ښه بس یسألونک دی سوال کوي د تا نه اے نبی علیہ السلام ماذا ينفقون څه خرچ کی څومره مال خرچ کی دی قل ورته ما انفقتم آج تاسو خرچ کوئ من خیر د مال نه فللوالدین د مور او پلار د پاره دی والاقربین رشتہ دارانو لره والیتام یتیمانانو لره والمساکین مسکینانو لره وبني السبیل مسافر لره وما تفعلوا آج تاسو کوئ من خیر د سنیکاینا فإن الله قد بشك الله تعالى به پایمان علیم عالم دے کتب علیکم القتال فرض کړه شری پتا سمانه جهاد او قره لكم حال لا دا بد لګي پتا سمانه واسا قریب د ان تکرو کی تاسو بد غړی شي یو سیز لرا او هو خیر لكم دې کی بهتري تاسو د پارا واسا قریب د ان تحب چې تاسو مینه ساتي یو سیز سرا وهو شر لكم حال دا بشر تاسو د پارا والله يعلم الله تعالی پويږي وانتم تاسو لا تعلمون پويږي الحمدلله رب العالمين کریم خدای ته زموږ ناراضي الله زموږ د ټول په حال رحم وکړي الله تقصیرات او معاف کړي الله کامل ایمان او نصیب کړي الله موږ ته کامل رضا راکړي الله موږ ته کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي الله موږ ته خپل معرفت راکړي الله موږ ته خپل عظمت راکړي الله موږ نه هر هغه کار واجب خدای په کوم کارونو چې راضي کیږي الله په کوم کارونو چې ناراضه کیږي خدای سره زموږ نفرت پیدا کړي الله د درد څومره شرکا دي الله ټول ته دارین او خوشاله ورکړي الله د ټول سنید قرآن مجید علوم ته کولاو کې عمر مشران دي تقصیرات معاف کې څومره ځوانان نونه دي الله ځوانای کې دین ته لپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې زموږ د څومره طالبان نونه دي خدایا دیته د قرآن مجید زده کې الله دیته علم با عمل نصیب کې الله زموږ ټول راضي شي خدایا د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي د عافیت او د صحت او د برکت ژوند دې نصیب کې الله دې دارالعلوم دا څومره مراحل دي دا څومره منصوبې دي الله ټول په احسن طریقې سره الله تعالی د غیبی امداد موږ سره پکې وکړي الله موږ چاته محتاج کې موږ خپل قربت او معرفت راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمه النبي صلى الله عليه وسلم